ځکه چې دوی بغیر د دعوت نه زمونږ دا محفل منورې کو او رونق یې ورته ورکړو حالان کې زمونږ څه دعوت هم دي ته نه او د دوی تاسو ته خپله خبره عرض هم کړه چې د دوی یو خورئي سو پلوان زمونږ سره دوره حدیث کې وو زه د مولانا اسدالله صاحب سره احیاء علوم کې پته ملګری کوم نو دوی راته وی چې جناب سراج الحق صاحب په دایره کې دا خبره ده چې ستاسو رخال د علوم ته دستاربندۍ ته را روان دي نو ما د هغه وخت سره سوچ وکړو چې کاش د دې نه مخکې زه خبر وی نو ما به په دغه کې پوسټر کې د طلباو ته ویلي وی ځکه چې پوسټر که زمونږ د مدرسې شایع کړی دی نو طلبای کرامو شایع کړی دی موږ د مدرسې د طرف نه پوسټر نه کارډ دا صرف د دوره حدیث والا طلباو د خپل طرف نه که پوسټر چاپ کړی دی خو ما ته ویلو چې د موقع کې به څوکي نو زه تللی وم زمونږ استاد محترم او دارنګې د پاکستان په مشرانو علماو کې مولانا سمیع الحق صاحب بیمار دی ټول مجموع ته دعا وکړي چې الله ول صحت ورکړي زمونږ استاد هم دی زمونږ استاد محترم د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه برخوردار او دارنګې مستقل د جماعت امیر جمعیت العلماء سمیع الحق ګروپ د هغې چې کوم دی نو مشر او هغه ما ته ډېر په شوق او په محبت سره ویلي چې زه به درځم او تاسو سره به زه په دې پروګرام کې شریک کېږم زمونږ مشر د اشاعت التوحید والسنه امیر مولانا محمد طیب طاهري هغه هم زما سره لوس کړی دارنګې زمونږ جناب میجر عامر صاحب چې هغه د مشر شیخ چې کوم دی نو برخوردار دی فوج باندې کې په لوی لوی عهدو باندې پاتې شوی دی او ټول هر څوک هغه پیژني هغه هم زما سره نه وځو خو بس قسمت به داسې مقدراتو نه خبره چې مولانا سمیع الحق صاحب ته بیماري ولګېدله د زړه ټوکو ته وشو اپریشن یې کړی دی دوه درې ورځې به کېږي چې صرف کور ته راغلی دی ما د هغه سره رابطه کې وم هغه یې په دې حالت کې خو زما حاضري ګرانه ده مولانا محمد طیب طاهري هغه په ناچانک دوره باندې بار د جاپان لاړو هغه هم دې موقع ته نه شو حاضرېدی هغه ته ما درخواست وکړو چې تاسو نشئ نو بیا مولانا د طرحو مولانا عبدالجبار صاحب به تاسو رالیږئ په خپل ځای باندې هغوی په خپل ځای باندې مولانا عبدالجبار صاحب راولیږو ختم بخاري وکړله تاسو سره د هغه ملاقات وشو هغه هم ولیدو د هغه خبرې تاسو چې کوم دی نو واورېدلې پاتې شو میجر عامر صاحب هغه سره هم په رابطه کې خو هغه ما بلې ورځې وویل چې زما طبیعت ډېر ګړبړ دی کېدی شي چې زه درشم خو کېدی شي در نشم ستاسو دوباره وینا ته به ضرورت نه وي نو بس کېدی شي څه عذر به ورته راغلی خو زه د سراج الحق صاحب په دې باندې شکریا ادا کوم چې که زمونږ نور اکابر مشران رانغلو دوی دوی مجمع ته حاضر شو دا زمونږ مجمع ښایسته کړله او تاسو د هغې خبرې مو واورېدلې د نورې مجمعو د علماو هم شکریا ادا کوم بیا خاص کر زمونږ میډیا والا ورونه چې کوم په دې ځای کې موجود دي د هغې مشران د هغې هم زه شکریا ادا کوم زمونږ صحافي ورور محمد طاهر مشرق ټي وي والا او دارنګې رحمت سواتی سچ ٹی وی والا نعمان تاثیر اشاعت میڈیا والا شفیق الرحمان سے دا پریزے باندې موجود دي د ټول شکریا دا کوم د دې سره سره زه د خپل انتظامیه پولیس او دانګ د خپل د سرکاري انتظامیه والو ډیر شکر گزار یم چې هغه زمونږ د مجمع نظمونه سنبال کو د دې حفاظت خیال وساتو د دې سره سره زمونږ خپل طلباء کرام یا عوام رونا چاغی زمن سارا د ټپک په شوبه کې خدمت وکړو د انتظامی په شوبه کې د امن په شوبه کې د اوبو د سکو په شوبه کې د ماکولات مشروبات په شوبه کې په دې کې زمن سره خدمتونه وکړو دا غي ټول شکریا ادا کوم د دې خال د مشرانو د نارینو زنانو زبیر زیات شکریا ادا کوم او زه په ځای باندې چې د خال خلق دا علم دوست خلق دی دا په قرآن مین خلق دی دا په دین مین خلق دی ځکه الله جل جلاله دې له داسې مدارس ورکړو او د کم ځای نه طلبا راشي د دې په مساجدو کې ډېری د دې په ډوډو باندې د دې په چوینو د دې په نګلو باندې هغه علم حاصل کی د دنیا او د پاکستان کونه تبزی او په کونه کې بر دین کار کوي او دا بر خال د زنانو په دې کې حصي د
ماشومانو د نارینهو به په دې کې چې کوم دی نو حصه وي زه د دې ټول د خال د خلکو او زه ځای په ځای پېښ کېږم شاګردان خواره واره شوي دي په چترال کې زما پروګرامونه راځي په سوات باندې زما پروګرامونه راځي بشام په علاقه باندې شانګلې په علاقه باندې د کوهستان په علاقه باندې د بنیر او دارنګې د ملکن په علاقه باندې ښکته رسوابۍ او مردان او د تخبایۍ او د پېښور په علاقه باندې او نږدې زمونږ علاقه د باجوړ په هر ځای باندې زما پروګرامونه راځي تقریرونه بیانونه او په هر ځای کې زه ویم ای علماو تاسو له د الله دقسې عوام درکړي لکه څنګه چې ما له په خال کې الله کوم عوام راکړي دي زه د دې ډېر شکریا ادا کوم زمونږ د خال عوام مشران پښتانه اخندزادګان صاحبان نور د علاقې مشران الله دې ټولو بچو عمرونو مالونو کې برکت وغورځوي زما دومره ادب او دومره احترام چې کوم دی نو کوي چې یقینا داسې خپل مشر او د خپل پلار څوک احترام نه کوي په دې منځ کې زه دا عرض کوم زمونږ د جامع فاروقیې زمونږ جامعه فاروقیه د ملګري حاجي آباد چې مشهوره مدرسه ده د هغې مدرسین د هغې محتمم صاحب جناب خالد صاحب حاجي خالد صاحب هغه هم راورسېدو د هغې سره نور علماء کرام هغې هم راورسېدو خو زمونږ د پروګرام چونکې اخرنی اختتامي او وخت دی او تاسو ته زه بجټ وړاندې کوم نو هغې ته من خپل معذرت دا وړاندې کړم چې صرف په خپلو دعاګانو کې به موږ سره شریک کوي او دعا کې تاسو هم الله جل شانو شریک کړئ الله دې ستاسو دا راتلل په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي زمونږ په دې سره لویه حوصله افزایي وشوله او دا خبره زه د علاقې عوامو ته ښیم چې موږ مذهبي خلک موږ مذهبي دیني خدمت کوونکي خواه که په هغه باندې هر قسمه لیبل پروت دی هر قسمه جنده د هغه په کور باندې ولاړه ده خو چې د دین خدمت کوي د قرآن خدمت کوي د احادیثو خدمت کوي د عربیت خدمت کوي موږ د دین خدمت ته ټول یو او ټول به په یو پلیټفارم او په یو شکل او په یو نیز انشاءالله دیني خدمات کوو بیا ورونو دا د الله د لوی فضل دی چې زمونږ د دیر د مدارسو الله پاک یو اتحاد راوستلی دی تنظیمي تحفظ مدارسو و مساجد په دې نوم باندې چې کوم دی نو موږ هغه تنظیم ساز کړی دی په هغې کې د هر مکتبي فکر سره تعلق لرونکي مدارس چې دي علما چې دي ټول الحمدلله په یو پلیټفارم باندې راجمع شوي دي زمونږ د مدارسو مشر جناب قاضي فضل الله صاحب دی د دارالعلوم د معارف العلوم الشرعیه ته ملګري محتمم او زمونږ جنرال سیکرټري و زمونږ سره په دې سټیج باندې ناست دی جناب خالد صاحب او نور زمونږ مشران هغې دغه تنظیم هم په دې ځای کې موجود دي الله جل شانو دې دا تنظیم قائم او دائم وساتي لکه د مدارسو لپاره موږ د قائم ساتلو د دائم ساتلو دعاګانې کوو د شپې کوو د ورځې کوو دقسې د دې تنظیم د ساتلو دپاره هم دا دعاګانې کوو الله دې دا وساتي تاسو هم دعاګانې چې کوم دی نو کوئ ورونو زه ستاسو ټولو ډېر شکر ګزار یم تاسو زمونږ سره ډېر احسان وکړو زه یو ګدا سړی یم ملنګ سړی یم یو درویش انسان یم او تاسو د دې درویش ملنګ انسان حمایت او مرسته وکړه راغلی زما سره شریک شئ ځکه ستاسو په هر قسم الفاظو سره شکریه ادا کوم خو داسې الفاظ ما سره نشته چې زه ستاسو د دې راتلو ستاسو د دې دعوت ته قبلولو او په خپل باندې نه څوک خبر شوي چاته د طالب په لاس باندې کارډ میلاو شوی چاته صرف سوال جواب قدر شوی څوک د خپل باندې نه قدر خبر شوی چېرې د خال په مدرسه کې د ختم بخاري دی او د دعا یو موقع ده او دا خالص دا دعا مقصودی په دې کې ما ته ډېر چټونه ورونو راکړي دي د هر یو که زه مثلا نوم اخلمه چې څوک وایي زما والد صاحب بیمار دی تاسو د هغې لپاره دعا وکئ څوک وایي والده صاحبه مې وفات شوي ده والد صاحب مې وفات شوی دی او نور چې کوم دی نو په کور کې بیماري ده نو هر یو نوم چې زه اخلم په دې باندې به م لږ ټیم تېرېږي خو
خو زمونږ د مدرسې معمول دا پاتې شوی دی چې مونږ په دې موقع باندې خلکو ته سالانه بجټ وړاندې کوو. د سالانه بجټ مقصد دی چې په دې ټول کال کې د تیر پروګرام نه د دې پروګرام پورې مونږ له څومره پیسې رالې څومره آمدني راله که پردن یې مونږ وایو یقینا چې هغه به بیا په 1400-1500 افراد دي 2000 افراد دی د هغې نومونه اخیستل خو ډېر ګران دي. خو علاقایي طریقې سره مونږ هغه بجټ پیش کړو چې مثلا د مونږ د دې خال نه پورې راپورې سلطان خیل د دلخخیل درې سره تورمنګ زمونږ پورې غاړه روغانو سلطان خیل پایین دا زمونږ یوه حلقه ده. د دې حلقې نه زمونږ مدرسې ته څومره څه راغلي دي. بیا واړی سلطان خیل بالا روغانو دره او دارنګې نیاک دره پراپر واړی چافر پورې غاړه دا زمونږ بله حلقه ده. د دې نه مونږ ته څومره پیسې راغلي دي. دا روړی او شیرې دره بیبیول دا زمونږ بله حلقه ده د هغې نه څومره راغلي دي. علاقه دیر کوهستان ډوک دره برول شرنګل پاتراک تل لاموتی دا زمونږ بله حلقه ده د دې نه څومره راغلي دي. زمونږ د علاقه تیملګره رانۍ دانوا خونګې چکدره اندلزی بلامبټ بارون منجایی دا زمونږ بله حلقه ده د دې حلقې نه څومره راغلي دي. پوره جندون مونږ یوه حلقه کړې ده چې د پوره جندون نه څومره پیسې راغلي دي. میدان پوره چې دی دا مونږ بله حلقه کړې ده د هغې نه څومره راغلي دي. بیا سوات چې دی که بونیر دی که باجوړ دی د دې ضلعو نه بهر باجوړ او دارنګې سوات بونیر دا بیا مونږ بله حلقه کړې ده د دې نه څومره څه راغلي دي. بټخیل اسخاکوټ ملکني جنسي دا زمونږ بله حلقه ده. نو زه حلقوار تاسو ته آمدن ومیم تاسو دام واورئ او بیا د خرچه چې په کم مدونو باندې دا لګېدلي دي او څومره زمونږ سره پاتې دي هغه هم زه تاسو ته چې کوم دی نو ښیم. را روان ضروریات ته مدرسې چېرې زمونږ اهمې منصوبې سري او را روان ضروریات سري او تاسو د عوام ورونو نارینه و زنانو او د مالدارو غریبو په ملک دننه د ملک نه بهر ځکه چې دا پروګرام په چینل باندې شایع کیږي په نیټ باندې شایع کیږي. شاید چې رسودي ملګري زما आवाज اوري شاید چې په برطانیه کې ملګري زما आवाज اوري شاید چې په کراچۍ او په کوټه کې ملګري زما आवाज اوري شاید چې په چترال او دارنګې په سوات او په نورو علاقو کې زما आवाज اوري. دا مدارس تاسو ته پته ورونو چې دا عوامو په دې تعاون باندې چلیږي. د حکومت نه مونږ دا ګیله ده او ګیلم په حق باندې ده او افسوس په دې باندې کوو چې یاره د حکومت په خزانه کې د کرکټو د میدانونو دپاره پیسې شته د لیټرینو باترومونو دپاره پیسې شته دی کوم چې د ضروریاتو لپاره دي خو زمونږ قومي خزانه ده. پکار ده چې په هغې خرچ شي که هغه پلونه دي که هغه روډونه دي که هغه د بجلۍ نظام دی. خو د هغه فضولیاتو لپاره افسوس او صد افسوس چې دا په فضولیاتو کې راځي. په یو پارک باندې څومره پیسې خرچ کیږي په یو لیټرونو باندې څومره خزانه زما خرچ کیږي. خزانه زما د قوم ده په دې خزانه کې زه یو فرد مرد درویش یم زما پکې حصه شته که نشته زما د مدرسې حصه پکې شته که نشته. خو لیکن افسوس صد افسوس چې په پارکونو پیسه ولګېده خو اسلامي مدرسې نه جماعت نه دې نه زما په سرکار په خزانه کې خو پیسه نشته دی. دا که څه چلیږي اپنی مدد آپ ستاسو د عوامو په تعاون باندې دا شی چلیږي. د چا زر د چا 15,000 د چا 50,000 او د چا 10,000 هغه راجمع شي د هغې نه یو جوړ شي. دا عظیمه اداره په هغې باندې روانه ده. په دې اداره کې 2 استادان دي. تاسو نن سوچ کوئ 2 شکړي په یو قسم له په دې باندې په روزګار کړي دي مونږه که دا 2 استادان په دې ځای کې په روزګار نه ضرور به حکومت نه مطالبه کوي یاره ما له څه روزګار راکړه ما سره سندونه شته عهدې شته دا خو موږ حکومت سره احسان دی چې 2 شکړي ما حکومت استانه یو قسم له په دې ځای کې په روزګار کړلي او په دې ځای کې د هغې ګزاره چې کوم دی نو روانه ده په دې دا الله قادر دی. زه طلبای کرامو ته ویم د پاسه نه الله د باران په شکل راورولی
راشي خدا الله سنت نه دي قدرت یې دی خو سنت یې نه دي د ځمکې نه الله د تیرغو په شکل راپورته کولی شي الله قادر دی خو سنت یې نه دي په دې سیند باندې کې الله راوړی شي الله قادر دی خو سنت یې نه دي بلکې سنت دا روان دي چې دا عوام ورونه سره دې موقع سره لکه تاسو هغه ځای کې من کټ لګولی هغه ځای لګولی د دې لپاره چې له بار نه راغلي خلک او هغوی دا غواړي چې یاره د دې ادارې څه څخه کول غواړم بیا نشم راتلی نو راشه اوس یې په دې کټ کې په دې ډبي کې څه ور واچوم اوس د دې موقع سره زه څه وکړم او که نه لږ ډېر کور غواړم په بله موقع په دغې باندې ورونو دا اداره ده روانه ده 200 استادان دي پکې څومره طلبا دي په مخه بیماران کېږي زما زوی دی زما ګاډی دی د شپې کله 1 بجه ټلیفون وکړي طالب ته د ګیډې بیماري ده او زر اسپتال ته رسول غواړي هغه د خوب نه ذرایخ کم شابه زر اسپتال ته رسوه ورونو د هغې په دوایي خرچه ده په کتابونو باندې خرچه ده دا بجلي چې موږ ته لګېدلې ده د حکومت نه زموږ مطالبه ده چې دا احسان خو را سره وکړئ چې د بجلۍ دا بل خو راته معاف کوئ که نه معاف کوئ نو کم از کم دا خرچې خو را باندې کمه کوئ لیکن داسې انصافي حکومت دی چې د مدارسو بل یې د بازار د بل په شانتې اچولی دی هلته څومره یونټ دی دقه شانتې په مدرسه کې هم دا دی دا زموږ سره انصاف پې کېږي روان دی ستاسو د عوامو په پیسو دا مدرسه روانه ده په تعاون روانه ده څوک یې پخپله رالیږي زکات رالیږي خیرات رالیږي څوک یې زموږ د طلباو په واسطې سره نو زموږ حق جوړېږي چې تاسو په دې پوه کړو چې موږ له څومره پیسه راغلې ده او په څه ولګېده نورونو د خال د علاقې سلطان خیل پایین تورمنګ دره روغانو دره د دې نه څه د ملک نه بار کسان دي چې هغوی چېرته چا 100 ریاله چا 500 ریاله رالیږلي دي هغه هم په دې کې ټل دي ځینو زنانو خویندو میندو څه کالې پترې رالیږلی میخکې رالیږلی رنګوټۍ هغه هم په دې کې شامل ده د دې نه جوړې شوي دي 28 لاک 26,875 تاسو ته دا ګوشواره میلاو شوه پخپله ورته تاسو ګورئ دا د خال د علاقې نه موږ له چنده راغلي ده د واړی سلطان خیل بالا روغانو دره نیاک دره د دې نه موږ له 5,23,740 روپۍ راغلي دي دارولا او شیرۍ بیبیول د دې نه موږ له راغلي دي 1,79,160 روپۍ دیر کوهستان ډوک دره برول د دې نه موږ له راغلي دي 29,500 روپۍ تیملګره رانۍ دانوا خونګې چکدره اندلزۍ بلامبټ بارون منجایي د دې نه موږ له راغلي دي 6,09,700 روپۍ د جندول د علاقې نه موږ له راغلي دي 1,15,210 روپۍ د میدان نه موږ له راغلي دي 1,34,410 روپۍ د بدخیلی بنیر سوات بنیر باجول دې ته زموږ څوک نه دي تل چا په خپل مرضۍ سره لیږلي یا د طلباو په لاس 41,940 روپۍ بدخیل اسخاکوټ ملکنی جنسي د دې نه 62,500 روپۍ رباط ماندیش سمردین رباط دره دا د دې علاقې نه موږ له راغلي دي 2,23,770 روپۍ اخګرام کارو دره اډۍ ملحقات ته دي او په بره باندې چې کوم دی نو کارو دره د دې نه موږ له راغلي دي 1,79,520 روپۍ پېښور نه چا بازو دوستانې رالیږلي یا د اسلام آباد نه یې کدو کا راولپنډۍ نه ثوابۍ کوټه کراچۍ د دې نه موږ له چې کوم دی نو راغلي دي 1,05,810 روپۍ د موږ د طالبانو نه دا کارونه چې ورکو او حکومت چې بیا د موږ مدرسې کارډ ورسره الله جل جلاله دې زموږ د پولیس طبقې او زموږ د فوج طبقې سره ډېر احسان وکړي او الله دې په حفاظت کې وساتي الله دې د دوی دا خدمات قبول کړي زموږ د ادارې کارډ چې رقم طالب العلم سره او تپوس ترې وشي کوم مدرسې نه راغلی او دی ورته وایي یاره د خال د مدرسې نه رالم زما نوم که مخامخ یې زه نیم لیدلی غیبانه ورته یادي
وی هغه خیست رحمان مدرسه یادې هغه وی او وی بالکل سیده ځه الحمدلله الله فضل کړی زمونږ مدرسه داسې د امن د محبت د اتفاق د اتحاد او د ملک د امن او د ترقۍ او مرکز الله ګرځولی الله دې دغه شانتې پاتې کړي دغه کارډونه یي دې باندې د دې نه څه معاوضه راشي څه د سندونو نه 36,700 روپۍ هغه راغلي دي متفرقات چې کوم لیکلي دي دا مطلب څوک سره ولیږي نوم ورسره لاړوي نه طالب په لاس راشي په دې لاره کې چا راکړلې هلکه نوم یې څه نوم یې راته یاد نه دی خو یا طالب را روان دی په کوڅه کې راله یو زنانه راکړلې هلکه چرتې وه بس یو بوډۍ ښځه وه دا پیسې راکړې چې دا محتمي صاحب ته ورسو نوم یې نه معلوم هغه متفرقات چې دي نو 1,86,665 روپۍ د هغې نه جوړې شوي دي کل آمدن زمونږ راغلی په دې کال کې 52,65,500 روپۍ او دارنګې زمونږ خرچه چې ده پاونګه دا لږ واورئ په منځ کې یاسم خبره زه بس کوم زمونږ د اوبو ډېر د سکیم ډېر اشد ضرورت او ډېر تکلیف و زمونږ یو دوست زمونږ سره په دې کې تعاون وکړو په زړه زړه کې ورته دعا وکړئ په خپل والد صاحب پسې څه صدقه کوله هغه سکیم موږ له مکمل هغه کړی دی ما په دې کې نه دی راوستی هغه وی چې دا به په دې کې نه راځي څه پیسې لا د هغې نه پاتې م دي خو یې د اوبو په لین کې دې ثبت شي چې زما د والد صاحب دپاره الله یو صدقه جاریه وګرځوي دا طلبا میلمانه علما په دې اودسونه کوي غسل کوي او دا کپړې پې وینځي زما والد صاحب دپاره الله صدقه جاریه وګرځوي جدا شی دی خو مدرسه کې ټکه سپه لږ لږ کار چرتې تعمیري راغلی نو په هغې 1,75,152 روپۍ خرچه راغلې ده زمونږ د استادانو د پوره کال خو د دې کوجې مدرسې بر د مستوراتو د جنکو مدرسه چې زمونږ کم ده 3-4 استادان دي په هغې کې د هغې کاتره دې نه جدا ده بلکې دا د دې مدرسې او زمونږ د حفظ دا شعبه چې ده زړه مدرسه چې ورته موږ وایو د دې دواړو مدرسو خرچه دا یو ځای روانوي بره زمونږ د مستوراتو د جنکو مدرسه چې ده پاغې کې الحمدلله کال تبا د 4 جنکۍ هغه زمونږ نه فارغېږي بخاري به وایي څه کال د هغې د ابو داود ختم وشو په تېر کال باندې د هغې مشکات شریف او کال ته به انشاءالله د هغې هم بخاري هغه ختم او د دې ځای نه پروګرام هلته لګېدلی زما د اواز لکه چې تاسو اورئ د مستوراتو په مدرسه کې زمونږ خویندې میندې م اوري د هغې بجټ لا زه وروستې بیا پیش کوم هغوی ته خو د دې مدرسې د استادانو په تنخواګانو باندې 20,06,360 روپۍ خرچه راغلی ده دا مطبخ زمونږ چې کم روان دی دا خو د خال عوام تقریبا په د بار نه چلی د مدرسې په پیسه نه چلیږي که بار نه نه وي نو زمونږ په دې مطبخ باندې به کم از کم 15-20 لاک روپۍ خرچه چې کوم دی نو راتلی خو خلک وړه راولیږي غوړي راولیږي داسې پکې راشي چې موږ ته پته هم نه لګي په روز کال یا بل کال زه رالم زمونږ رګیټ سره 2-3 تروړې وریجې پرتې دي یو ټیم غوړي پراته دي ما ته ننګوي وي دا به چای ما هلکه ګوتې ورنوړې کېدو شي د دې آس پاس د چایي او د ګاډۍ نه دلته کوز کړي خو دا مې په زړه کې رالی چېرې کېدی شي مدرسې ته چا راوړي روژه وه ما هغه ته وي تیل آمدن نه کوه د ماښامه پورې که د دې کورونو کې د چایي کور ته به ویسي که نه و نو بیا به د ګیټ نه قدرېدن نه کوې د سبا ماښام پورې به څه نه وې سبا ماښام بل سبا پولیس پته ونه لګېده موږ ته پته ولګېده چې دا چا مدرسې له راوړي دي خو خپل نوم نه ښیي او دومره د ریاکارۍ نه ځان ساتي نو د دې وجې نه ته په دې باندې لږ لاس کېد د دې وجه نه دا خو د خال عوام دي کله څاروی راولیږي موږ د هغې څه ناکام کوو 2-3 ورځې په هغې مطبخ وچلو سیرلې راولیږي ورغومی ګډورې راولیږي کله وریجې راولیږي کله وړه راولیږي زمونږ د دې ملګري یو دوست دی غونډ دا 100 کاله وشو دعا ورته زړه کې وکړئ 1 لاک روپۍ خو هغه موږ له باقی د مطبخ له چې کوم دی نو رالیږي هغه د دې نه بار دي شیونه رالیږي که چېرې داسې وی چې دا ټوله موږ د مدرسې په فنډ باندې دا خرچه کولی نو 20 لاک باندې هم دا د مطبخ خرچه سر ته نه رسي خو د مدرسې د فنډ نه په مطبخ کې چې کومه پیسې خرچ شوي دي نو هغه 8,29,888 روپۍ لګېدلي دي خرچه د کتابونو فوټوسټیټ اشتهارات دا کاغذونه چاپ شي د مدرسې څوک استفتاء طلب کړي لفافې جواب موږ ورکوو د مدرسې د طالبانو دپاره
پر امتحانات چې کیږي پرچې پروټسټیټ کیږي کاغذات راوړې کیږي رجسټري په دې باندې چې کومه خرچه راغلي ده 99,630 روپۍ دي د بجلی بل سامان د بجلی بیا خاص کر تاسو ته بجلی معلوم ده چې په وړي کې خو دغه حالي نو موږ دلته کې غټ جنریټر پیدا کړی دی هغه جنریټر نه تیل راوړو بیا چې د تیلو خبره شي 2,500-3,000 روپۍ زمونږ د ورځې د هغې خرچه راځي او که یې نه کوو ګرمي دومره زیاتی چې طلباو باندې په درسونو کې چې کوم دی نو خولۍ بهیږي دوره حدیث والو باندې خولۍ بهیږي نو جنریټر موږ د مجبورۍ د وجې نه د شپې او د ورځې لګو نو څه د جنریټر تیل شو د بجلی خرچه شوه ډیزل دا شی نه په دې باندې 2,58,940 روپۍ خرچه راغلې ده طالبان راته بیمار شي د مدرسې په کار داسې منډه علاج معالجه شوه په دې باندې 3,41,590 روپۍ خرچه راغلې ده ټوله خرچه زمونږ چې شوي ده نو 37,11,600 روپۍ شوي ده بحمدالله زمونږ سره 15 لاک روپۍ پورې په پند کې شته او دارنګې دغه خو لیکن دا عظیمه اداره ده تاسو په خپله سوچ کوئ دومره غټې ادارې ته 15 لکه روپۍ څه شی دی او 20 لکه روپۍ دې ته څه شی دی او 10 لکه بلدارو وروڼو چې تاسو ولیدله دا ځای په موږ دومره تنګ شوی چې زموږ دا اجتماع دا ځای اوس نشي برداشت کولی موږ په دې کې توسعه کول غواړو درسونه هم داسې دي چې موږ د درسګاهونو کې طلبان راځي نو موږ له غټ درسګاهونه اوس پکار دي جومات زموږ په طالبانو باندې تنګ شو ما چې په وخت کې 20 کاله مخکې دا جومات سازاو د دې 19 کال دی ما ته چا وویل دا جومات غټ کا دا هغه ځای پورې ورسو ما یې وویل داسې وخت به هم راشي چې دا بر په طالبانو باندې ډک شي واقعي چې په دې 19 کاله کې دغه وخت راغی چې جومات په موږ تنګ دی وسو دا جومات یا ماتول دي غټول دي او یا کم از کم په دې باندې دویم چت جوړول دي دارنګې زمونږ د سولر سیستم منګه یک مدرسې له وشي دا ځکه چې د بجلی خو دغه حال دی نو د هغې لپاره نم چې کوم دی نو بلا منصوبې را روان کال ته پاتې دي که ته استادانو موږ له لږ زیاتول پکار دي زمونږ استادان کم دي خاص کر د مستوراتو په شعبه کې به زمونږ بیا کال نه کمی دا د مستوراتو شعبې د هم زر تاسو ته ویم چې دا خرچه زمونږ چې راغلې ده د تیر کال زمونږ د مستوراتو په شعبه کې دا بره زنانه شعبه چې کوم ده 76,000 روپۍ زمونږ سره دا بل کال نه پاتې شوې بیا په تیر کال دا پروګرام چې کم کېدو د ختم بخاري یا د ختم زه په روژه کې ترجمه کوم نو د هغه روژې د ترجمې ختم چې نو په هغې کې زنانه اوسه چاندر خپلې اندینه کړې وه نو 1,07,800 روپۍ زنانه په هغه موقع باندې چنده کړې وه او دارنګې د طالباتو نه موږ صرف 200 روپۍ او د ماشومان چې کم دي یو وختي نو 500 روپۍ پیس اخلو د دې پیسونو نه 1,45,100 روپۍ جمع شوي دي زمونږ بعضو استادانو د خپلو احبابونه یا ما بعضو احبابونه د دې مدرسې نه بلکې د هغې په نوم چې کوم اخیستې دی 1,48,300 روپۍ هغه دي د قربانۍ څه سرمنې مرمنې راغلي وې د هغې نه خو څه پیسې دې مدرسې ته صرف شوي دي او دارنګې څه پیسې چې دي نو هغه بلې ته 64,000 روپۍ هغه وې 5,31,300 روپۍ دا بلې مدرسې آمدنو خرچه چې کم ده نو 4,21,000 د استادانو تنخواګانو جنریټر او دارنګې د بجلی بعضې نور د لوسپیکر کار په دې باندې 1,06,800 روپۍ 16,800 روپۍ خرچ شوي دي د بجلی سامان وغیرہ په دې باندې 26,800 د کاغذات وغیرہ په دې باندې 6,500 او دارنګې دفتري سامان په هغې 8,900 او انعامات ته بعضې طالباتو له ورکړي د دې لپاره چې خوشحاله شي 8,600 او په سولر سیسټم هم لګولی ځکه ماشومانو ته به ډېر تکلیف و د ګرمۍ د لاسه نه نو په هغې باندې د څه خو هغه جنکو خپله پیسې راغونډې کړي وي او څه داسې وي چې 18,000 پکې زمونږ د مدرسې نه لګېدلي دي خو او دارنګې رجسټري او کتابونه او کاغذونه وغیره په دې باندې چې کومه خرچه راغلې د 19,900 هغه دي
5,26,500 روپۍ دار هغه مدرسې خرچه ده د هغې په آمدن کې زموږ سره صرف 4,700 روپۍ پاتې دي دا دو مدرسې بره د مستوراتو د هغې بجټ خو په تادی مې تاسو ته بیان کړو ځکه رازان اواز په غوږ باندې راغی نو ځکه مې خبره مختصر کړله ستاسو بیا زه شکریه ادا کوم او ستاسو په دې نور باندې کېناستل او خپل ضروریات وړاندې وروستي کول زموږ سره په دې پروګرام کې شریک کېدل یقینا چې داسې الفاظ ما سره نشته دی چې هغه زه تاسو ته په شکریه کې پیش کړم او دارنګې ستاسو حمد په دې سره ادا کړم تاسو چې ما ته کومه چوټونه لیکلې ښوونځایي صاحب هم چوټ راکړو د دم چې زوی دی یا نور د هغه بیمار دی د هغه دعاګانې دي نور دا بلا چوټونه ټول ما ته را رسېدلي دي ورونو خو لیکن ټول به اجتماعي دعا وکړو الله دې اول نمبر ستاسو دا راتلل قبول کړي دا پروګرام دی الله په خپل بارګاه کې قبول کړي کم چا چې خدمت په دې کې کړی دی الله دې هغه خدمت قبول کړي که هغه زموږ طلبا دي د نظم شعبه سنبال کړې ده د امن شعبه سنبال کړې ده د استقبال شعبه سنبال کړې ده د ټوپک شعبه او یا مثلا نور شعبې دي هغې ته دعا کوئ الله دې دا ټول په د دوی دا خدمت قبول کړي تاسو ټولو د هر یو فرد یو قدم دی الله خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي زموږ د دې علماو د دې مشرانو په علومو او په عمرونو کې د الله برکت وغورځوي چې زموږ دې محفل ته رالو زموږ حوصله افزایي وکړه خو کاغه زموږ د مرکز مشران دي کاغه زموږ جناب سراج الحق صاحب دی کاغه زموږ د جامع فاروقیه مدرسین دي کاغه د هغه نور مدرسې یا نور علما دې ځای کې موجود دي الله دې دې ټول وداراتل القبول او منظور وګرځي او د دې عوامو دا یو پیسې دی الله خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي الله دې موږ له په صحیح طریقې سره د صرف کولو وسو توفیق راکړي او د دې د اعمالونو به یا پر رسمونو لګي یا پر رواجونو یا په عیاشۍ او په مستی الله ته د عیاشۍ مستی نه بچ کړي د رسمونو رواجونو نه بچ کړي د چرسو بنګو نه بچ کړي د جناکارۍ شرابخورۍ نه بچ کړي اے رحیم او کریم ذاته په داسې مدارسو کې د دعوت او تبلیغ په کار کې په تشکیلونو کې او د علماو طلباو سره په مرسته کې او د داسې مدارسو مساجدو سره په تعاون کې الله دا پیسې ردیو خرج کې او دا ردیو د پاره صدقې جاریه کې منګ سره چا چې په دې مدرسه کې تعاون کړی دی د پیسې روپۍ لسو شلو زکات ته خیرات ته صدقه ده نظر ده فدیه کفاره ده الله ټول ته په خپل بارګاه کې قبول منظور کې زمونږ رخال زنانو زمونږ طلباو له ډوډۍ ورکړې ده چې ورکړې ده انګولي ورکړې دي یا الله د دې دا چېونه انګولي ډوډۍ او صدقې الله خپل بارګاه کې قبول منظور کې کوم خويندو میندو زمونږ سره مخکې را لېږلې ګوتې رنګوټې را لېږلې ده دغه تعاون کړي د نغدو پیسې کړي الله پاک ته قبول منظور کې د دې وجونه او اجرونه ولور کې دا څومره چټونه چې موږ ته مخې ته پراته دي د چا بچی نه جوړه در چا پلار او د چا په کور کې نور الله ټول له صحت تامه ورکړي ټول بیماران الله جوړ کړي کاغه نارینه دي او کاغه زنانه دي هسپتال کې دي کورونو کې دي یا الله روغ رمټې کورون ته راوستلی کې صحت تامه وله ورکړي یا الله څومره نږدې لري وخت کې چې زمونږ د دې حاضرینو څوک مړه دي زمونږ نصیب روان ایسې مور بلور وفات شوي وه زمونږ یو خاص شاګرد مولوي عبدالرحمن د نصیرآباد د هغه بلوزي والده وفات شوي دا نور په دې حاضره مجمع کې ډېرو پلاران وفات شوي دي ما ته چټونه مخې ته پراته دي ټولو مړو دپاره دعا وکړئ چې الله وبخي سخت سفر پې الله اساني کړي د رحم او کرم معاملو سره وکړي د قبرونو د عذابونو نه ولا الله نجات ورکړي دا قبرونه ورته الله پاک د جنت باغچې جوړې کړي دا کم طالبان زمونږ چې عالمان شو او اوس دارې پټکي په سر کړو سندونه ورته میلاو شو الله د دې په علومو کې برکت وغورځوي په ژبو کې برکت وغورځوي یا الله ذهنونو کې برکت وغورځوي یا الله د دین کار کې نوالي الله زمونږ لپاره صدقې جاریه کړي د خپلو خپلوانو دپاره د خوشحالۍ او د سبب جوړ کړي الله صدقې جاریه وله وګرځوي کومه کسانو حفظ وکړو د دې علماو د حافظانو چې څومره مشران دې ځای کې موجود دي زه خو مبارکي د علم هم وله ورکوم چا چې حفظ بچي حفظ کړی هغه له د حفظ مبارکي ورکوم د چا بچي تجوید کړی دی او د هغې میندې دي یا خویندې
خويندې دي یا یو پلاران دي یا رشتہ دار دي ټولو له زه د علم د حفظ او تجوید مبارکي ورکوم شاید چې زما مبارکي به قبولم کی او دعا کوو ټولو ته چې الله د دوی دا حفظ هم قبول کی د تجوید والو دا تجوید قبول کی د علماو دا علم قبول کی او ورونو د ټولو نه اهمه دعا د دې وخت سره د ملک سلامتیا ده د ملک حفاظت ته دعا وکړي چې الله زمونږ د ملک په حفاظت کې پاتې کی په امن او امان سره پاتې کی د دې ملک د سرحداتو الله حفاظت وکړي د دې ملک اندرون الله حفاظت وکړي د یو فرد الله حفاظت وکړي د دې مدارس او د مراکز الله حفاظت وکړي او کوم چې تبلیغي مراکز دي مساجد دي مدارس دي لوی وړې د حفظ کتابونو په هر رنگ او په هر نوم باندې چې یا الله د ټولو مدرسو حفاظت وکړي د ټولو مرکزونو حفاظت وکړي تبلیغي جماعتونو حفاظت وکړي د علماو حفاظت وکړي زمونږ د سیاسي مشرانو حفاظت وکړي یا الله پاکه دی په هر ځای کې چې الله په حفاظت کې وساتي د ملک حفاظت وکړي الله د دې ملک د سرحداتو حفاظت وکړي بار کفری ممالکو کې سو کم زمنګ پاکستان ته په بد نظر وری اے رحیم او کریم تا ته پتره اول وته هدایت وکي که هدایت نصیب کینې په خپل سفیر وي الله دا غي د شرونو نه د جنگونو نه او د جدال نه زمنګ د ملک محفوظ وساتي اے الله زمنګ گاونډیان ملکونه زمنګ سره دوستان جوړ کې دشمنان یې ما جوړه زمنګ د پاکستان خیرخوا جوړ کې بدخوای ما جوړه او الله چې څوک بدخوا جوړیږي نو ته دا غي جواب وکي الله زمنګ د ملک د فوج پولیس او د هر محکمه سرکاري خلکی بازاري خلکی سینشتو کې دي کالجونو کې دي او بازارونو هسپتالونو کې دي په هر په مدارسو کې دي الله د ټولو حفاظت وکي الله د هر فرد حفاظت وکي دا کومه مجمع چراغلی دا مجمع الله بیرته خپل کورن ته په عافیت صلاحیت سره ورسه د هر قسمه اکسیډنټ نه بچ کې د لویدو خوګیدو نه بچ کې الله فاکر جیبونه حفاظت وکي دا برو حفاظت وکي اے رحیم او کریم ذاتا روغ رحمت الله تدی کورن ته ورسه الله زمونږ را دعاګانی ما سي په خپل پدلو کرم سره قبول منظوري کې زنو خورونو مونږ تداویلو چې بچی منشتا هغه تم دعا وکي الله ولا بچی ورکی الله خزانو کې اس کمه نشتا د چا نارینه بچی نه الله د نارینه بچو حصے وکا د چاوینو الله نیکانو صالحان او دیندار لوی کا الله زمونږ د پولیسو ورونو چې کم خدمت وکړو د دې دیو له اجر ورکې الله د بار نه چې کم کسان راغلي ته ولا د خپل خزانو نه پورا اجر ورکا اے رحیم او کریم ذات استا خزانو کې اس کمه ناراضي الله اخر خاتمه زمون په ایمان کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین یو اعلان اخر کې ورونو زدا کوم زمونږ بار ملمانه د باجوړ جندول سواد چې کوم راغلي دي د لرو زینو نه هغه لپاره سم معمولی د خوراک تیارې شوی د کلی خلک د مهرباني وکي او د علاقه خلک په دې نه خپکیږي او دا ہوا تجھ پر اس نے اصحاب بن گئے خدا نے آپ کو اپنی طرف بلایا تا آقا یہ تا اعزاز جو مولا نے تجھ پر ہی سجایا تھا یہ تا اعزاز جو مولا نے تجھ پر ہی سجایا تھا یہ تا اعزاز جو مولا نے تجھ پر ہی سجایا تھا یہ تا اعزاز جو مولا نے تجھ پر ہی سجایا تھا مخواتوها چی دی کارا شدی دنیا تها شامی شولا فازا کی نورانیت خوراوارا پسم دستی پرا پیدو شولی مانی دا کس راستا پا دیراتلو دیریاری دل ہم لڑزی دل اگراناستا پا دیراتلو ترحمت للعالمین دا امت یا نوی غم خواہ